أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم سورة لقمان سورة الصافات نپس نازل شوی دی. ربط د دې مخکې سورت سره په دې طریقه باندې دی مخکې صورت کې توحید باندې دلائل عقلیه بیان شو. دې صورت کې د لقمان حکیم واقعہ بیانی د دلیل نقلی په طور په توحید باندې چې ګوره توحید دا خو د عقلاو د حکمت او د هوښیارتیا مطابق دی. توحید عقیده د الله یو والی منل دا خو بالکل د عقل مطابق خبره ده. دا ګوره لقمان حکیم خپل زوی سوي هغه ته وی ګوره د الله عبادت کوه. هوښیاران خلک د الله عبادت کوي. دویم دا چې کله مخکې توحید په دلایل عقلیه سره ثابت که که نه نو په دې صورت کې د حکیم په انداز کې توحید ته دعوت ورکي په نهج د حکیم. حکیم معنی د ویانو والا حکیم نه، فلاسفر فلسفی هوښیار. مخکې صورت کې محاربه د جنگ ذکر شو د دوه غټو بادشاهیو په منځ کې د دنیا دنی د وجې. دې صورت کې نصیحت ذکر کی د یو هوښیار غلام د دنیا د زهد دپاره او ترغیب د آخرت دپاره. سورۃ روم کې توحید ثابت کړو په دلایل عقلی څنګه مخکې ربط کې ویل. سورۃ لقمان کې په دلایل عقلیه نقلیه وحیه ټول ذکر کړي. سورۃ روم کې مؤمنانو ته بشارت او سورۃ لقمان کې د بشارت سبب ذکر کی توحید. د سورۃ روم اختتام هغه په ترغیب ال قرآن باندې و. نو لقمان په شروع کې ترغیب د قرآن ته. سورۃ روم په شروع کې د مؤمنانو لپاره بشارتو. نو لقمان په شروع کې مؤمنانو اوصاف بیانی دغه د کامیابی تذکرہ کوي. سورۃ روم کې ویلو چې د مشرکان سره د غیر الله نه په امداد غوښتو باندې څه دلیل نشته. دی چې د غیر الله نه مدد غواړي دغه ته مدد شوی نه د مشرکانو سره په دې دلیل نشته. سورۃ روم کې ویلو لقمان کې فرمایي چې دلیل خو لا پرېږده او ښایه ماته څه پیدا کړي دي اروني ماذا خلقو دا ته چې ورته رامدد شوی وښایه مه چې پیدا کړی چې ته. سورۃ روم کې ویلو چې کله د آیات پیش کې کنه آخر کې پون مونږ ویلو ولن جئتهم آیتون نو دوی بیا وایي تاسو خو په باطله باندې یې که نه. نو لقمان کې وایي چې کله د آیتونو لستی شي که نه دې تاویږي تکبر کوي. هلته یو انداز پیش کړو سورۃ روم کې. دلته کې بل انداز چې ګوره آیاتو ته بیانېږي لستل کېږي که نه نه دې تو شي تکبر پکې راشي کونه تو کې تختی. سورۃ روم کې ویلو چې انسان باندې تکلیف راشي نو الله ته آواز کوي. کله چې په رات راشي خوشحاله شي الله د تکلیف لري که نه شرک کوي. دا مونږ ویلو 33 آیت کې. لقمان کې فرمایي چې دریاب کې چپې راګیر کی که نه 32 آیت کې نه بیا الله تکرغي وایي مخلصین له الدین. سورۃ عنکبوت کې فرمایل چې جهاد وکړي رستو نه راواله 29 صورت نه ربط. سورۃ روم کې فرمایل چې الله غلبه هغه ورکی او درکی بتا سوله. دل فرمایي چې جهاد د لقمان پشانو کې لقمان پشان جهاد وکړي که نه
اول ذهنی انقلاب راولا دا ما خو پربت شروع کړی دا پکار دا وشي خو زه بسیبه د صورت دا نوم د صورت د آیت 11-12 نه ماخوذ دی سورۃ لقمان ولقد آتینا لقمان الحکمت هغې کې راغلی فضائل د صورت کې یو حدیث هم صحیح نشته دی یو حدیث هم په دې کې صحیح الاسناد منقول نشته موږ نبی وسلم په ماسپخین منځو کو برا بن عازب فرمایي ماسپخین منځخه سوچ کوا نو موږ د نبی وسلم نا اوریدل سایتونه د سورۃ لقمان او د زاریاتو لږ معمولی تیزی سره به تلاوت کو بعضې صحیح حدیث ته تیزی تلاوت کې چې یو لفظ نیمه نبی وسلم صحیح تیز وي دا موږ د مونځ کتاب دلته پړاو د خپلو شاګردانو ته که دا حدیث دی نه تیر شوی هغه صحیح دی خو د سورۃ لقمان دا صحیح نه دی یعنی سره د صحیح نه دی کله کله سری مونځ کې جهر کول چې مقتدیان پوه شي او هغې تلاوت د هغې صورت شروع کړي چې هغې ته یاد هم وي که نه شروع وکړي خو داسې مصیبت دی دا چې کوم حدیث بیانی کہ سنن نسائی سنن ابن ماجہ کرے ابو اسحاق السبیعی عمر بن عبداللہ بدے کے مدلس تھے او دا معنعنم دے دا معنعن دا مدلس راوی دا معنعن روایت صحیحین و بہر آغا ضعیف گرن لشی بل موضوعی حدیث بدے کے اگر نقل دے ثعلبی نقل کرے دے چاہ سورۃ لقمان دلوستو کنا نو قیامت پر به لقمان داغه ملګری دا به داغه مرګری او څوک چې په معروف باندې عمل کې منکر نه منکول کې نه 10 ګنا ثواب بدله ورکولی شي خفاجي وي چې دا من غلط حدیث ته مړه اوامر او نواهی اوامر په صورت کې 15 لستی حکمونه 15 اوامر دي نواهی په صورت کې و ذکر دي اسماء حسنا د الله پاک دا 14 په کې ذکر دي رب پاغي کې ذکر دي الله رب الله العزیز الحکیم غنی غنی او حمید لطیف ذکر دے بگی لطیف او خبیر علیم سمیع بصیر الحق العلی الکبیر دعوت صورت صدا صورت کے درے دعوے بچلی گی درے دعوے پا دنیا کے دا ہدایت و پا آخرت کے دا فلاح بشارت دا 15 آیت کے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون رد شرک بگئی دی اللہ سم آیت کے دا دعوی ذکر دا یا بنی لا تشرک باللہ ادما بچیا دا اللہ سر شرک مگوا شرک مجوڑوا ان شرک لظلم عظیم شرک کول شرکی عمل کول دا گور ڈیلوی ظلم دے دعوی توحید درم دعوی دا اگر بدیرشم آیت کے ذکر دا ذالک بان اللہ هو الحق دا پدی وجہ تا تا وہ شرک مگوا چا اللہ حق دے دا غی عبادت بر حق دے وانما يدعون من دونه الباطل لیکن آغا ساجتا سویرا بلے سوا دا غن آغا باطل دی اللہ العلی الکبیر دے دا سل کو دورر لگی حضرت شیخ ہوئی چیز بات توحید وگی پا 13 کے و پا 30 کے دا غی دعوی دا پا دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ دے دا پارا وغاب بیانی پیش کی ثابتی با توحید دا شرک پا مختلف اقسام بارد کی شرک فی التصرف شرک فی العلم شرک فی العبادت شرک فی الدعاء دے بانے با تنقید کی شرک فی العلم بانے با تنقید کی پا 27 و 34 آیت کے
شرک فی العلم رد شرک فی العلم 27 او 34 رد شرک فی تصرف بکی په 1928 کې نمبر یې ولیکئ بیا به سره وګورو شرک فی تصرف باندې رد 11 او 26 شرک فی الدعاء تنقید بکی رد بکی په 13 او 22 کې خلاصه د صورت دا ده چې صورت کې 2 بابونه دي 2 بابونه دي اول باب 19 آیتونو کې دی خلاصه په دې طریقه ده اول قرآن د ترغیب د 3 آیتونو کې الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم 3 آیتونو کې ترغیب دی قرآن ته حضرت شیخ فرمایي چې دغه صفات د قرآن ذکر کیږي او د اهل القرآن صفات ذکر کیږي د قرآن او د قرآن والو صفات ذکر کیږي ها او سلور ذکر کیږي 15 آیت پورې 2 3 4 5 دا ډېر جامع خلاصه ده ها سلور صفات د قرآن دي او سلور صفات د اهل القرآن دي سلور صفات د قرآن مجید کوم دي الکتاب الحکیم هدن رحمتن هدن او دغه ورحمت للمحسنین 2 او 3 کې ښه اکم خلک چې په قرآن عمل کې قرآن والدي داغي سلور اوصاف دا دي المحسنین دا احسان کوونکي دي خلق خلکو سره عقیده کې احسان توحید منل شرک نه کول مخلوقات سره احسان کول 2 صفت دا دی یقیمون الصلاة د منځ پابندي کوي ګوره قرآن والا سړی بې لمانځه نه ګوره 3 صفت سره ویؤتون زکات خرج کوي مال لغوټه نه ورګي د بل مال ته نه غلي په خپل خرج کوي 3 صفت دا دی چې په آخرت باندې یقین لري یقیني خچ الله سره به د ملاقات کیږي نبی دې غلط کارونه نه کوي ځکه چې یقیني د چې ملاويږم با سره دا اول سلور آیتونه کیو پنځم آیت کې سړي د صورت اوله داوا دنیا کې مؤمن په هدایت ته چې د صفات پکې دي او آخرت کې دغه ته د فلاح او د ګټ زیر دی اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون منکرین قرآن ته زجر ورکي کوم خلک چې قرآن نه مني هغې له زجر ورکي او د هغې پلس شپږ صفتونه ذکر کړي اوصاف قبیحه شپږ سته شپږم اوم آیت کې ومن الناس من یشتری لهو الحدیث نه فبشروا بعذاب الیم شپږم اوم د هغې قباحتونه کم دي نراه چې ویش مارو اول قباحت دا دی ومن الناس من یشتری له الحدیث خلکو کې ساغه دي چې ترجیح ورکي خوخي غوړه کوي فضول خبره دا انګا بانګا د دې ډېر زیات خوخي فضولیات زټلیات متوي زیټه لان کې زټلی زړه اردو ګورې کنه بکواس 2 قباحت د منکرینو د قرآن داره لیضل عن سبیل الله بغیر علم دغه پر چې خلق واړي د الله د لارې نه بغیر د علم نه 3 پلیتی سره 2 مسو ګوره بے علم شیخی کی خلق د الله دین نه اړي 3 پلیتی سره ويتخذها هزوا قرآن پورې ټوکی کې شپږم آیت کې دین پورې ټوکی کې داو ته غب خاري سلورم داده ویزا تدلا علیه آیاتنا والله مستکبرا فیضا منگا آیتنا اوڑی نتوشی تکبر کون کی گویا که داڑو دو نریدل دی سلور شمار لی دی شیخ ہوئی چشپک دی
کأن فی اذنیه وقرا، گویا که د په غوږونو کې درنوالی دی. ته به وایې چې دروند دي غوږونه یې درانه دي جوړې ویې نرېدل، جوړ په قرآن باندې پوه نه شو، نه ښه به پوه یي. مخکې وما آیت کې منکرینو ته تخویف اخروي وبشره بعذاب الیم. تخویف بیان شو نه بشارت ورکیا تم نه هم کې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وولد الحکیم پورے. دلیل عقلی تفسیری خلق السماوات بغیر عمد ترونها لسم یولسم آیت کې چې تو ګره دا الله پاک الوهیت تو سم نه منی، زمکا اسمان نے بغیر دسترونه ودرولی دي، تخوینه جستنی ود نشتا. دلیل نقلی تفصیلی هغه پیش کی د لقمان نه، لقمان باندې خبره تفسیر کی کو لقمان سو کو هغه درس کی تفصیلی درس کی. ولقد آتینا لقمان الحکمت 12 آیت پورے. د لقمان د نصیحت درې پهلوګان بتا تخی، درې اړخونه ضروری، درې طرفونه داغه د مرکزی خیالات د خبرو هغه څه وجوده. اول دا چې ګوره په عقایدو کې د شرک تردیدی بنیاد جوړ کو، باغې خبر وکړه وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. وګوره عقیده کې د ګند رانشي، شرک پکې رانشي بچیا، الله سره شریک جوړ نه کې. ګوره شرک ګوره ظلم عظیم دی. ښه 16 آیت کې مینس کې جمله معترضه ده. ووصینا الانسان 15 آیت کې بوالدیه تاکیدی حکم کړه مونږ انسان ته د مور په پلار په باره کې د یو طویلی چې دې سره بخښه کې دا وروسته وایم انشاءالله. څوک دې ته امور مصلحه هم وي چې لقمان حکیم د خلینو امور مصلحه ایستی. دویم پهلو داغه د نصیحت څه دی؟ اعمال. اول عقاید او په عقایدو کې د شرک تردید، دویم داغه د نصیحت پهلو اړخ څه شی دی؟ اعمال. په اعمالو کې منځ، امر بالمعروف، نهی عن المنکر او صبر او برداشت کول. بای سړی کې به ډیر منځ گزاره وي، حکم چې ټاک ورکا کنه ته بیا ګوره او ته به کده په غوري مزایل لګېدو، برداشت پکې نه، صبر او برداشت وګوره د اهل حق دویم صفت ته ګوره. څنګه چې مونږ د صفت ته امر بالمعروف ته د صفت ته نهی عن المنکر، صبر او برداشت. ها یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. دریم پهلو داغه د نصیحت او دریم اړخ اخلاق دي. اخلاق د مؤمن اخلاق ګوره منلی شي وي. ګوره ښه اخلاقو کې څلور سيزونه ذکر کړي. اول ولا تسعر خدك للناس، اننګې د خلکو ته مکه غوا چې سپکو ته ګوره. دویم اخلاق بچی از دکا دا چزمکه کې تکبر سره مګرځه، چنګ منګ لکه بدمعشانو بیان مګرځه تکبر کې چې خانګې د پخې ورونو جړ ګرځي سم ګرځه. ګوره الله پاک تکبر کوونکې او د ځان چې اپنے منہ میاں مټو یې کنه دا نه خوخي ښه د ځان صفاتونه چې کوي دا الله نه خوخي دا خلک. دریم نصیحت، دریم اخلاق د خپل کا وقصد فی مشک جو نارمل تی روا درمیانه یو معنی دادا یا تلو کې پتک کې درمیانه سپیډ اختیار کا. څلورم اخلاق د خپل کا چې خپل आवाज کته ساته غاړې مرو با سار ځکه چې زما خبره ښکاری او شلې کې پلارو کوسو کې پدما وایا خلک د لیونی کو. اخلاق دغه دي لکه د خر غون د आवाज مرو کا وغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. بعض आवाज کته ساته ضرورت ته بیان ټیم دی، درس ټیم دی، خلکو ته आवाज نه رسی ناغه جدا خبره ده. خو اسه بکړې مو بدترین په आवाजونو کې आवाज د خر دی. ګوره ښه خر شلیږي ټیم نا ټیم نه ګوري، خو دغه هر وخت دغه یو چغه ده او دغه والیوم او دغه گیج او دغه نه کته کېږي نه داسې به نه کېدم. اول باب لفظي معنی ته ګوره الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتونه د کتاب حکمت والدی، حکمت والی کتاب آیاتونه دی. ګوره ښه رستو به د حکیم د حکمت ذکر به کوي که نه.
هدن هدایت دا کتاب و رحمتن و رحمت للمحسنین د خیسته کار کوونکو دپاره الذین یقیمون الصلاة کسان دپاره چې پابندي کوي د مانځه ویؤتون الزکاة او زکات ورکوي وهم بالآخرة هم یوقنون حال دا چې دی په آخرت باندې یقین لري اولئک دغه صفتون والا علی هدن کلک دی په هدایت باندې من ربهم چې د دې د رب د طرفه دی و اولئک او دغه صفتون والا هم المفلحون خاص دوی پورا کامیاب دي ومن الناس و بعد د خلقنا من یشتری هغه څوک دي چې غوره کوي یا اخلي لهو الحدیث او فضولیات قرآن مقابله کې لیدل دې دپاره چې خلق واړوي عن سبیل الله د الله د لارې نه بغیر علم بغیر د څه علم نه ويتخذها هزوا او کوي د الله لارې پورې ټوقې اولئک دا کسان لهم عذاب مهین خاص د دې دپاره عذاب رسوا کوونکی دی وإذا تتلى عليه آیاتنا کله چې ولستل شي دته زموږ آیتونه د الله لارې پورې چې خندني کې او دا فضول څیزونه چې غوره کړي دته چې آیتونه لوستلی شي که نه قرآن ورته وایي که نه والله مخړی مستکبرا لوی کوونکې مړوي په دې څوک څه کوي کان لم یسمعها گویا کې د نه دي اورېدلې د آیتونه ته به وایې جوړ دی پوه نه شو نه دی ښه پوه دی د کس ته تاویږي کان فی اذنیه وقرا گویا کې د ده غوږونو کې کوڼوالی دی فبشره بعذاب علیم ندله زیر ورکا په درناک عذاب ان الذین آمنوا بشکا خلق چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات نیک عملونه کړي دي لهم جنات النعیم داغی دپاره جنتونه د نعمتونو دي خالدین فیها همیشه همیشه به په دې جنت کې وعد الله حقا وعده کړی د الله وعده یقیني وهو العزیز الحکیم یوازې هغه الله زورور حکمتونو والا دی داسې زورور دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه بغیر عمد بغیر د داسې ستنو نه ترونها چې تاسو هغه ووینئ والقا فی الارض او خښ کړي دي یخې دي په ځمکه کې رواسیا پاخه غرونه درانه غرونه راسیات او رواسی ان تمید بکم لئن تمید بکم دې دپاره چې دا ګډ وډ نه خوځېږي په تاسو وبث فیها او خواره کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابة هر قسم زنده سر وانزلنا ګوره خلق السماوات خیال لري ضمیر د غایب دی هغه پیدا کړی دي اوس وی وانزلنا الله یې مونږ راورولی دي ضمیر راغې مخاطب ته من السماء مان د بره طرف نو بو فانبتنا فیها را ټوکولی دي مونږ په دې ځمکه کې من کل زوج کریم هر قسم فیدو والا بوټي هذا خلق الله دا ټول سیزونه خو د الله مخلوق دی هغه پیدا کړي دي دا دغه پیدا وخت ته وګوره که نه باران د اسمان د ځمکه دا بوټي هغه راخیږي فارونی نما توخای مازا خلق الذین چې سیز پیدا کړی دی هغه کسانو من دونه چې سوا د هغه الله نه دي دا ته چې ورته الله نه رامدد شوی هغه څه پیدا کړي ما توخیا بل الظالمون بلکې دا ظالمان فی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي ولقد آتینا یقین ورکړو مونږه لقمان الحکمت لقمان ته پوهه علم یا پوهه د دین انشکر لله او هغه ته مو ویلي و چې شکر کوه د الله لقمان ګورې پیغمبر نه دی ښه ومن یشکر چا چې شکر وکړو فانما یشکر یقینا هغه شکر کوي لنفسي د خپلې فایدې دپاره ومن کفر او چا چې ناشکري وکړه فان الله غنی یقینا الله بېحجته دی حمید ستایلی شوی دی د چا شکر ته حاجت نشته وإذ قال لقمان او کله چې لقمان ویل ابنه خپل زوی ته وهو یعظه حال دا دی چې هغه ته نصیحت کوم سیو ته وی یا بنیه زما زویه لا تشرک بالله شرک مه کوه الله سره ولې ان الشرک یقینا شرک لظلم عظیم خامخا لوی ظلم دی ووصینا الانسان مونږ پوه حکم ورکړی دی انسان ته بوالدیه د هغه د مور او پلار په باره کې د احسان کولو حملتهم پورته کړی د انسان لا مور د په خېټه کې وهنن علی وهنن برداشت کولې تکلیف په تکلیف باندې
وفصاله د دې انسان د پوینا پرې کولو شو فی عامین په 2 کالو کې انشکر لی چې زما شکر کوا دا حکم مې کړو ولې والدیک او د خپل مور او پلار الی المصیر خاص ما تستا واپس دام تاکیدی حکم هم کړی دی و ان جاهداکا کچر دی تا سره جګړه کې پتا باندې دبو وچی اعلان تشرک بی په دې خبره چې ته شریک کې زما سره ما غسو لیس لک به علم چې نشته تا سره پاغه باندې دلیل فلا تطعهما دا غیدا خبر ممنا وصاحبهما د دې ملګرتیا کوا په دنیا د دنیا په کارونو کې معروفا خملګرتیا واتبع روان یا سبیل من پلار دا غچانا بیلیا چې ما ته توجه کوي ثم الی مرجعکم بیا ما تستاسو واپسی دا فنبئکم نتاسو بخبرکم بما کنتم تعملون پاغه سجدا سو کول یا بنی بچوڑیا انها یقینا دا عمل د نیکه یا د بده ان تکو کچریوی مسقال حبه من خردل فقدر ددانی روری فتکن فی صخرة نکویدا پټ پګټه کې او فی السماوات یا وچرتا ببل زید اسمانو کې او فی الارض یا دمکه کې یأتی به الله حاضر وکي غیل الله ان الله یقین الله لطیف خبیر بارک بینو خبردار دے یا بنی بچوڑیا قم الصلاة دمون پابندی کوا وصبرو علی ما اصابک و صبر کوا پاغ مصیبتونو باندے اصابک چرسی تا پدې لار کې ان ذالک یقینا دا کار من عزم الامور د همت والو د کارون ندی ولا تسعر مکگوا خدک خپل لنګل الناس خلقنا د خبرو په وخت کې ولا تمشي مغرزا فی الارض پزمکه کې مرحن لوی کون کې ان الله یقینا الله لا يحب نخوي کل مختار لوی کون کے فخور خپل استائنہ کون کے وقصدو میان روی کوا فی مشکا پخپل رفتار کے وغددو کدساتا من صوت کا باز آواز خپل انان کرل سواد کنن دیر ناکار دا آوازونا لصوت الحمیر خامخ آواز دخر دے